موجود د دینا طبیعت ټیک نه و ټمپریچر مې و زړه کې مې سوچ وکړو کیدای شي د ختم نبوت د پهردارۍ په نیت د دې سفر د برکته الله ماته صحت را نصیب او دا د ځان نه وایم استشفاء بتبرکات النبی صلی الله علیه وسلم باندې د احادیثو په کتابونو کې ابواب منعقد شوي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د نسبت په صورت کې الله رب العالمین انسان ته نظر کرم فرمایي حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی یو وقت کی په هندوستان کې تھانبون خواوشا یو ډیر لوی وبایي مرض راغی مسلسل ترنه خلق مړه کېدل قریب و چې زمونږه ښار ته رادننه شوی وی سوچ مې کو کوم داسې وظیفه وکړم کوم داسې دعا وغواړم چې الله رب العالمین زمونږ دا ښار د دغې وبایي مرض نه بچ کړي فرمایي زړه کې مې سوچ راغی چې الله رب العالمین د خپل حبیب پاک صلی الله علیه وسلم په صفت خوشحالیږي غصه یې پې سړیږي وبایي مرض راوستونکی الله دی دا د الله د عذاب د خفګان نښه ده د الله غصه کو سړومه نو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مدح او صفت لیکل بشروع قلم مې راواغسته کاغذ مې راواغسته په کومه ورځ باندې چې مې یوه صفحه ولیکله د نبی علیه السلام په شان اقدس کې ګیر چاپیره د وبایي امراض چې کوم اثرات و هغه په کمېدو شروع شو فرمایي دویمه ورځ مې بیا دا عمل وکړو دریمه ورځ مې بیا دا عمل وکړو زما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په شان اقدس کې د هغې د سیرت طیبه د هغې د صورت جمیله د هغې په لیکلو سره الله رب العالمین هغه زمونږ پوره علاقه د هغې وبایي مرض نه محفوظه وساتله نن هم د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه د قلم نه وتلي د نبی علیه السلام مبارک مدح او صفت په یو کتابي شکل کې موجود دی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی الله علیه وسلم په شکل کې کتابخانو کې ملاویږي حضرت مولانا ورشا کشمیری رحمت الله علیه ته چې کله د بهاولپور د مقدمې دپاره د یو قادیانی خلاف د علمي دلایلو په عدالت کې د پیش کولو دپاره دعوت ملاو شو جامع مسجد الصادق په هغه وخت کې تار راغی دارالعلوم دیوبند ته حضرت العلامه شاه ورشا کشمیری رحمت الله علیه فرمایي د مدرسې د دیوبند اساتذه کرامو ته مې مخې ته کېښودلو زه خو بیمار یم هلته نه بلاوه راغله چې د قادیانیانو په مقابله کې د ختم نبوت د دلایلو دپاره د جج په عدالت کې ستا ضرورت دی مونږ اتفاق کړی د پنجاب علماو فرمایي وہی زما خونی بواسیر اور اس کی وجہ سے میری آدھی جان چلی گئی تھی میں نیم مردہ ہو چکا تھا چلنے کی سکت نہیں تھی مشوره مې وکړله شاګردانو راته وی حضرت ستاسو د طرف نه به مونږ لاړ شو ما وی چې نه داسې خو مې تسلي نه کېږي نن شپه به تاسو ټول د مرزا غلام قادیاني په کفر باندې دلایل راغونډ کړئ او سبا لبئ د دیوبند په دارالحدیث کې ما ته سناو کوئ زه به ستاسو نه واورم خو څه کمی او څه نقص پکې وي هغه به ترنه وباسم بیا به وروستو تاسو لېږم او تاسو به ځئ سبا ورځ شوه شپې شاګردانو کتابونه لټ پلټ کړي وو دلایل یې ترنه راوباسلي وو چې کله
حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه ته مخې ته کېناستل او د مرزا غلام قادیاني خرافات او د هغه افتراءات او د هغه بکواسات ټول پټوله یې را نقل کول حضرت شاه صاحب اورېدل. فرمایي دغه وخت کې مې زړه کې یو خبره راغله، انور شاه رحمت للعالمین خو په موږ د ټولې دنیا نه ډېر ګران دی، نو ته د خپل ځان په خاطر په ځان تکلیف نشي تېرولی او ته به په کور ناست او نور خلق به دې له لېږې، نو که ته لاړې څه چل به وشي، خو د ډېر تکلیف د لاسه به مرګ درته راشي، نو د ختم نبوت په پهردارۍ کې چې مرګ درته راغی نو انور شاه د دې نه لوی بهترین مرګ څه کېدلی شي. الله اکبر. فرمایي را روان شوم، چې را روان شوم سفر مې شروع کو، داسې مې نه محسوسوله چې چرته په ما باندې د بواسیرو تکلیف یا بیماري مخکې راغلی و. الله صحت را نصیب کړو.